چې کم سړی صدقه ډیر ورکي الله به دې نه غریب کوي، الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي. دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکي. دا ډیر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو. غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکي. دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوى الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع کړه. فإنه د قرآن تلاوت شروع کا فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه، نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ځمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانه، قبیله به دې روښانه، د قرآن تلاوت کوه، د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وزخر لک فی السما، د آخرت لپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. موږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، موږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بله راشي، موږ پکې چېرته قرآن ختم نه کړو. نبی علیه السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کوه. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیبه د آسماني کتابونه څومره نازل شوي وو. ما ته وی چې 100 صحیفې نازلې شوي دي او 4 آسماني کتابونه. د اسمان نه 100 صحیفې راغلي دي او 4 آسماني کتابونه دي. ما ته وی چې 50 صحیفې چې وی دا په حضرت شیس علیه السلام نازلې شوي دي، 13 صحیفې چې وی دا په حضرت ادریس علیه السلام نازل شوي دي، او 10 صحیفې په ابراهیم علیه السلام او 10 صحیفې په موسی علیه السلام د تورات نه مخکې. نو ټولې 100 صحیفې وي او 4 آسماني کتابونه او 100 صحیفې دا اسمان نه را نازل شوي. ما ورته وی چې د الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه لیکلي؟ الله حبیب د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه؟ ما ته وی هغه ټول مثالونه، هغه ټول مثالونه د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې وي هغه مثالونه. ما ته وی چې لکه یو مثال پکې دو د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې یو خبره داوه چې اے قبضه کوونکی مغرور بادشاہ، اے قبضه کوونکی او مغرور بادشاہ چې په ملک ته قبضه کړي او غرور د پکې ما ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسه په پیسه جمع کا، ما ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي. دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې لیکو چې اے قبضه کوونکی او مغرور بادشاہ، ما ته دنیا ته دې دپاره نه وی لیږلی چې ته پیسې جمع کا، ما خو ته دې دپاره لیږلی وی چې ما ته د مظلوم پر یاد راونه رسي. د مشر نه به الله دا تپوس کوي په ورځ د قیامت. ټیک ته چې تپوس یو دی، خو دا ډېر ګران دی، دا ډېر ګران کار دی مشري کول. دینه امان غواړئ، امان امان